بسم الله الرحمن الرحیم. د تنقید د کورس نهم لیکچر عنوان ده د تنقید او تخلیق رشته. د تنقید او تخلیق رشته باندې به نن موږ مختصره خبره کوو. د تنقید او د تخلیق چې کومه رشته ده په دې کې لومړی پوینټ چې موږ ته مخامخ راځي نو هغه دا دی چې فنکار په خپله لومبنی نقاد وي. په دې خبرې موږ غور کوو. نو فنکار چې کوم دی، فنکار نه مراد شاعرونکی دی شي، فنکار افسانه نګار ته هم ویلی شي، فنکار ناول نګار ته هم ویلی شي. هر هغه سړی چې ادب تخلیق کوي هغه فنکار دی. فنکار په خپله لومبنی نقاد وي. د دې مطلب دا دی چې فنکار او نقاد خو بیل کسان دي. فنکار هغه کس دی چې کم ادب تخلیق کوي، هغه شاعر دی، شاعري کوي، یا هغه افسانه نګار دی، افسانې لیکي، یا هغه ناول نګار دی، ناول لیکي. هر څه چې هغه لیکي هغه فنکار دی. او کوم چې د هغه باره کې تبصرې کوي، د هغه باره کې کتابونه او مضمونونه لیکي، او د هغه ښه او بد لټوي، او د هغه خوبیانې او خمیانې لټوي، نو هغه چې کوم دی نو هغه نقاد دی. لیکن د فنکار چې کوم دی دا په خپله هم په بنیادي طور سره د خپلې فنپارې یعنې د خپل تخلیق لومبنی نقاد چې کومي نو دی په خپله وي. د دې وضاحت دا دی چې یو شاعر چې شاعري کوي نو هغه په ډېرو لفظونو کې د یو لفظ انتخاب کوي، په ډېرو جملو کې هغه د یو جملې انتخاب کوي، په ډېرو بحرونو کې هغه د یو بحر انتخاب کوي. هغه خپل کلام په خپله بار بار رد کوي، په خپله بار بار په هغې کې تبدیلیانې کوي، بار بار په هغې کې بدلون کوي، بار بار په هغې کې چینجز راولي. دا یو افسانه نګار چې افسانه لیکي نو هغه بار بار هغه افسانه لیکي، یو بار بار هغه جملې مخکې وروستو کوي، یو جملې بدلوي، یو لفظونه بدلوي. نو دا هر څه چې هغه کوي نو دا په دې فنکار کې چې کوم کې هم یو نقاد وي، په دې فنکار کې هم یو تنقیدي بصیرت وي، یو کریټیکل سنس وي، او یو تنقیدي صلاحیت وي. او هغه تنقیدي بصیرت، هغه تنقیدي شعور چې کوم دی نو د فنپارې د تخلیق په وخت کې هم هغه تنقیدي شعور او تنقیدي بصیرت خپل کار کوي. داسې نه ده چې فنکار د تنقیدي شعور نه خاوند نه، بلکې فنکار چې کوم دی د کوم یو تنقیدي شعور وي، او د چې کله فن تخلیق کوي نو د فن د تخلیق کولو په وخت کې د هغه تنقیدي شعور هم د مرسته کوي، د مدد کوي، او د ښه فنپارې یا د ښه لیک د کوشش کوي. نو لیکوال چې کوم دی په خپله هم یو نقاد وي. دویم پوینټ دا دی چې د فنکار او نقاد دواړو تعلق معاشرې سره وي. د دې مطلب دا شو چې فنکار یا لیکوال چې کوم دی د هم په هغه معاشره کې اوسېږي، نقاد چې کوم دی د هم په هغه معاشره کې اوسېږي. د معاشرې چې کوم مسایلو نه فنکار خبر دی، د هغه مسایلو نه نقاد هم خبر دی. د کومو حالاتو نه چې فنکار تېرېږي د هغه حالاتو نه نقاد هم تېرېږي. د دواړو تعلق یوې معاشرې سره دی. نو دواړه چې کوم دي د هغو د معاشرې په هکله نظر یا نقطه نظر چې کوم دی دا هم تقریبا یو وي. نو کله چې د ادب باره کې دا وي چې ادب چې کوم دی نو دی د معاشرې یا د ژوند عکاسي کوي. نو چې کله فنکار ادب تخلیق کوي هغه د هغه معاشرې عکاسي کوي، او نقاد چې کله د هغې ادب جایزه اخلي نو هغه هم د هغه معاشرې په رڼا کې د هغې جایزه اخلي. نو ځکه د فنکار او د نقاد د دواړو تعلق معاشرې سره وي، او د دواړو په درمیان کې چې کومه ده نو دا هم یوه قریبي رشته ده. معاشرې مسایل دي، د معاشرې چې کوم حالات دي نو هغه حالات هغه مسایل فنکار په خپل ادب کې بیانوي. ځکه چې په ادب کې په فن کې روح اثر ضروری دی. یو فنکار چې د کومې معاشرې سړی دی، د کومې علاقې سړی دی، د کوم خاورې سړی دی نو هغه به د هغه خاورې، د هغه علاقې، د هغه معاشرې مسایل بیانوي. او نقاد چې د هغه د فن جایزه اخلي نو نقاد به هم د هغه معاشرې د حالاتو په پس منظر کې او د هغه معاشرې د حالاتو په رڼا کې به د هغه د فن جایزه اخلي. نو د دواړو تعلق یوې معاشرې سره دی. دا هم د فنکار او د نقاد رشته ده. دا هم د تخلیق یا د فن او د تنقید ځان کې دا هم رشته ده چې دواړو تعلق یوې معاشرې سره دی. د دې نه مخکې چې موږ لاړ شو نو
دا پوینټ دی چې نقاد او تخلیقکار دواړه د ژوند نه مواد اخلي. د ژوند نه مواد اخلو مطلب دا دی چې ادب په هوا کې په خلا کې نه تخلیق کیږي. یو ادیب چې څه لیکي هغه د خپل ژوند نه، د خپل معاشرې نه، د خپل ماحول نه د هغه مواد اخلي. یو افسانه‌نګار که افسانې لیکي نو د خپل معاشرې واقعیات چې څه هغه ګوري ویني، د څه چې هغه په خپل معاشرې کې مشاهده کوي نو هغه څه هغه په خپل افسانو کې وړاندې کوي. یو ناولنګار چې ناول لیکي نو هغه هم پلاټ او واقعیات او مواد چې کوم دی نو هغه د ژوند نه اخلي. یو شاعر چې شاعري کوي نو هغه هم د ژوند عکاسي کوي په خپل شاعرۍ کې. یعنی ادب چې کوم دی د دې ژوند سره، زندگی سره قریبي تعلق دی. ادب اور زندگی باندې ډېر څه لیکلي شوي دي، په اردو کې هم لیکلي شوي دي، په انګریزي کې هم لیکلي شوي دي، په پښتو کې هم لیکلي شوي دي چې د ادب زندګۍ سره، ژوند سره قریبي تعلق وي. او هغه ادیب زیات ښه ادیب ګڼلی شي چې کوم ادیب د ژوند سره تړلي چې کوم مسایل دي یا د حقیقي ژوند سره چې کوم تړلي واقعیات دي، حقیقي ژوند سره چې کوم تړلي موضوعات دي چې کوم ادیب هغه بیانوي. نو د نقاد د تخلیقکار تعلق هم د ژوند سره دی او د نقاد تعلق هم د ژوند سره دی. تخلیقکار د ژوند نه مواد اخلي او هغه پیش کوي، او نقاد چې کوم دی هغه هم د ژوند نه مواد اخلي او د هغې په رڼا کې د ادب جایزه اخلي. او بل پوینټ موږ سره دا دی چې تنقید د تخلیق د اصلاح ذریعه وي. دا یو ډېر اهمه خبره ده چې تخلیق دپاره تنقید ضروري دی او تنقید دپاره تخلیق ضروري دی. ګورئ که تخلیق نه وي نو تنقید به څه کېږي؟ تنقید دپاره تخلیق ضروري دی. ادیبان، لیکوالان، فنکاران به تخلیق کوي نو نقادان به په هغې باندې تنقید کوي. او که تخلیق نه وي نو تنقید نشي کېدی. د تخلیق نه بغیر د تنقید سوال نه پیدا کېږي. دغه شانې چې څنګه تنقید دپاره تخلیق ضروري دی دغسې تخلیق دپاره تنقید ضروري دی. تخلیق دپاره تنقید، کریشن دپاره کریټیسزم ځکه ضروري دی چې تخلیق د ادب د اصلاح، تنقید د ادب د اصلاح ذریعه ده. یعنی تنقید د تخلیق د اصلاح ذریعه ده. په عام ژوند کې وکتلی شي نو دې کې موږ دا ګورو چې تنقید چې کوم دی یو تنقید برای اصلاحي یعنی تعمیري تنقید وي، یو تنقید برای تنقیدي. نو تنقید برای تنقید خو خبره نه ده، ولې اصلاح لپاره تنقید کول چې کوم دي نو دا یو ښه خبره ده. د تنقید په نتیجه کې چې یو سړی دی چې فرض کړه د هغه عادتونه ښه نه دي یا هغه کې څه عیبونه دي نو چې په هغه باندې تنقید کېږي نو دا هغه تنقید په رڼا کې هغه خپله اصلاح وکړي. او دا اصلاح چې کومه ده دا ډېره ضروري ده. نو څنګه چې د خلکو اصلاح د تنقید په ذریعه کېږي دغسې د ادب اصلاح هم د تنقید په ذریعه کېږي. چې کله ادیبان څه لیکي، لیکوالان چې څه لیکي، که هغه نظمونه لیکي، که افسانې لیکي، که ډرامې لیکي، که هر څه چې لیکي، ادیبان چې څه لیکي نو هغو کوشش دا کوي چې موږ ښه ادب تخلیق کړو، چې نقادان په هغې باندې اعتراضونه ونه کړي، په هغې باندې دغه ونه کړي، د هغې باندې په تنقید کې زمونږ دغه ونه شي، بېعزتي ونه شي او زمونږ دا نقادان زمونږ د تخلیق ته یا زمونږ د فنپارې ته ښه ووایي. نو دې لپاره فنکار چې کوم دی هغه د نقاد په وجه د ښه تخلیق کوشش کوي، او چې کله نقاد تنقید وکړي نو د فنکار اصلاح وشي او فنکار چې کوم دی نو هغه بیا د ښه لیکلو کوشش کوي. نو دا زمونږ نن د تنقید او د تخلیق د رښتیا حوالې سره خبرې وې. او دغه د تنقید دا بحث چې کوم دی دا به مونږ مخکې بوځو چې تنقید چې کوم نور مباحث دي نو هغه به مونږ په نورو لیکچرو کې ګورو. او نن تاسو دغه پوینټونه ځان سره نوټ کړئ چې د تنقید او د تخلیق ځان کې ډېره قریبي رشته ده. د الله په امان.